پیر کے روز پشاور سے ایک تاریخ رخصت ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے بزرگ رہنما اور سابق وفاقی وزیر حاجی غلام احمد بلور نمناک آنکھوں کے ساتھ پشاور کے تاریخی بلور ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ وہی بلور ہاؤس جو کبھی پشاور کی سیاست کا مرکز تھا، تحریکوں کی آماجگاہ تھا اور پختون سیاست کا سب سے مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، آج پشاور میں ایک گھر نہیں بکا۔ یہ صرف ایک بنگلہ نہیں، ایک عہد تھا، ایک شناخت تھی، ایک نظریہ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں باچا خان، ولی خان اور بلور خاندان پختون قوم کے مستقبل پر سوچا کرتے تھے۔ آج اسی بلور ہاؤس کی چابیاں ایک نئی سیاسی طاقت کے ہاتھ میں دے دی گئی اور حاجی غلام احمد بلور خاموشی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک گھر کی فروخت نہیں، یہ ایک سیاسی زوال کی کہانی ہے۔ وہ خاندان جسے سیاست نے عروج دیا، جسے سیاست نے طاقت دی، دولت دی، اثر و رسوخ دیا، آج اسی سیاست نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ بیٹا، بھائی، بھتیجا، شبیر بلور، بشیر بلور، ہارون بلور، سیاست نے سب کو نگل لیا۔ محل نما بنگلے، کارخانے، سینما، کاروبار، آج کچھ بھی باقی نہیں رہا، حتیٰ کہ آخر میں ان سے پشاور بھی چھن گیا۔ وہ پشاور جس کی ہر گلی ان کے نام سے واقف تھی، ہر دیوار ان کی گواہ تھی۔ ناظرین، عروج کے دنوں میں بلور ہاؤس میں لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ آج جب حاجی بلور رخصت ہو رہے ہیں تو چند لوگ، بس چند لوگ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جماعت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اسی جماعت کا کوئی بڑا رہنما ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے اقتدار۔ آج بلور ہاؤس ایک مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما حاجی غلام علی کی ملکیت بن چکا ہے۔ یہ محض ایک سودا نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھر کون رہا ہے اور ڈوب کون رہا ہے۔ حاجی غلام احمد بلور عصر کی نماز کے بعد اسی گھر میں آخری بار سجدے میں گئے اور پھر وہ گھر چھوڑ دیا جس میں ان کی پوری زندگی سمٹی ہوئی تھی۔ فرنیچر، فریج، اے سی، حتیٰ کہ قیمتی مرغیاں بھی وہیں چھوڑ دی، جیسے وہ صرف گھر نہیں، یادیں بھی چھوڑ آئے ہوں۔ ناظرین، اس پوری کہانی میں ایک عجیب سا حسن اتفاق بھی ہے۔ بلور ہاؤس غلام احمد بلور کا تھا، اب غلام علی کا ہے۔ غلام، شاید یہ لفظ ہمیں یہ سمجھانے آیا ہے کہ اقتدار، دولت، شہرت سب وقت کے غلام ہے۔ آج یہ گھر ایک غلام کے پاس ہے، کل کسی اور غلام کے پاس ہوگا، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اپنے ضمیر کے، اپنی قوم کے، یا اقتدار اور مفاد کے؟ غلام تو سب ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے کس کی غلامی قبول کی ہے۔ بلور ہاؤس اب علی ہاؤس کے نام سے جانا پہچانا جائے گا۔ غلام احمد بلور آج پشاور چھوڑ گئے، وہ شہر جہاں ان کے پیارے دفن ہیں، جہاں ان کی پہچان بسی ہوئی تھی، اور پشاور خاموشی سے ایک اور تاریخ کو دفن ہوتے دیکھتا رہا۔ بلور فیملی او خاص کر جو غلام احمد بلور جی د دې ښار د دې صوبې د دې پېښور دپاره ډېر لوی خدمات دي، یو نصف صدۍ نه زیاته د هغو دلته پوره یو خدمات دي، د هغو د سیاسي هلې ځلو نه علاوه د 50 کالو کې د کور ته ډېر زیات سیاسي حیثیت ملو شوی. دې نه دا انکار نشي کېدی چې 77 مومنټ نوالې تر اوسه پورې دا د دې سیاست یو مرکز و او دا په خپله هم په سیاست کې مرکزي کردار دی ادا کړی و. نو چونکې دوی اوس خو دا لږ داسې دی چې بالکل یوازې و او دې دلته دا 4-5 کاله یوازې تېر کړل. نو د ډېر سوچ بچار نه پس موږ ته په خپله رابطه وکړه چې زه دا غواړم چې زه دا کور خو خرڅوم، خو زه چې په داسې خلکو خرڅ کړم چې د دې هغه سیاسي حیثیت د دې کور برقرار وي. نو موږ خو ډېر زیات ورته دغه وکړل چې یاره موږ نشو دا کولی که نه، خو هغې ویل چې زه خامخا دا د تاسو له درکوم، ولې چې زه
ګورم په فیوچر کې چې د پېښور سیاست چې کوم دی تاسو دلته ژوندی ساتلی شئ. نو چونکې زموږ مشر دی، زموږ سره ډېر ذاتي تعلق و او د فیملی تعلق هم او بیا چې دی مناسب هم راته ویلي، نو بیا موږ سره دوی سره دغه وکړل او انشاءالله تعالی دا به هماغه رنګه سیاسي مرکز وي او سیاسي مرکز به همداسې څنګه چې حاجي صاحب ساتلی چې ټول خلک یو ځای کړي ده. دا کور د ټول سیاسي جماعتونو یو مرکز و، داسې د یو جماعت نه و. نو موږ به کوشش کوو چې هغه رنګ او د حاجي صاحب چې کوم ډېر طویل جدوجہد دی هغې ته خو رسېدل ډېره ګرانه خبره ده، دعا به ورته کوو. خو لیکن دا دی چې کوشش به کوو چې د پېښور د دې صوبې دا هغه مرکزي حیثیت چې کوم دی برقراري او د ټول سیاسي جماعتونو دا یو مرکز غونتی او موږ انشاءالله یو خادم په حیثیت به خدمت ته تیار. ماشاءالله. نامم دې دپاره څه په ذهن کې ټاکلی ده؟ څنګه زموږ خو علي هاوس وي که نه، هغه م علي هاوس و، بله م علي هاوس ښه، دا به علي هاوس شي. انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې د پېښور، چونکې اوس پېښور داسې ښکاري که نه، خاص کر د دوی د تلو نه پس داسې یتیم غوندې ښکاري. هغه سیاسي کداور شخصیت چې کوم دي د هغې ډېر زیات کمی محسوس کېږي. نو موږ به په خپله هم کوشش کوو د پېښور د خلکو نه، نوجوانانو نه، د تمام مکاتب فکر نه، د مشرانو نه هم دا امید ساتو چې موږ به دا واپس د پېښور دا یتیموالی چې دی دا به ختمو او دې دپاره د دې ترقۍ دپاره د دې د نوجوانانو د مشکلاتو حل کولو دپاره پېښور واقعي پېښور جوړولو لپاره موږ ټول به یو کېږو انشاءالله. ماشاءالله ډېر زبردست ښکلې خبره تاسو وکړله. اوس دا چې کوم دلته به هغه ډېره میله وه هر وخت یې که نه، هغه چې کومه مینه حاجي صاحب ورکړې ده دې خلکو ته که نه، نو آیا تاسو به هغومره مینه کوشش به کوو د حاجي صاحب خو چونکې ډېره لویه تجربه وه او ډېر زیات سیاسي د جدید و، موږ هم کوشش کوو چې هغه رنګه مینه د پېښور خلکو له ورکړو. ډېره مهرباني، جزاک الله، تھینک یو. اور انشاءالله داسې دی چې اوس اگر روان هم یو نو د دې بس دا وجوهات دي چې حاجي صاحب اوس عمر ډېر زیات شو، اوس هغوی له پارلیمنټري سیاست ډېر مشکل هم شو، نو هغې ته لا زما خیال دی هغوی یو طرف نه خپل ذاتي یو ښه ډیسیشن جوړ کړی دی چې اسلام آباد ته لږ لاړ شي، لږ دمه شي، لږ ریسټ والي دپاره دلته چې نو بیخي ریسټ نه کوي. نو افسوس دا دی چې ظاهر سی خبره حاجي صاحب اوس یو داسې عمر باندې دی چې نشي کولی اوس سیاست او هر څه لږ مشکل دی هغې دپاره. نو هغوی دپاره زما زړه لږ خفه کېږي، د دپاره هغوی یو لایف سټایل به بالکل اوس چینج کېږي. اسلام آباد کې به داسې حالات نه وي، هلته به بس خپل یو روټین به داسې نه وي چې څنګه پېښور کې. خو موږ دپاره دا دی چې پېښور سټي دی او موږ به دلته انشاءالله یو خدمت به هم کوو، خپل ټولو خلکو سره به هم یو تلل راتلل به وي، داسې نه دی چې موږ پکې لاړو پرمننټ. دا بلور هاوس د دې د دیوالونه، د دې د ونې بوټي، د دې د هر یو آبجیکټ چې دی دا خو به تاسو ته یادېږي، دا خو تاسو پرېږدی لګیا یې که نه، اوس دا خو پاتې شو که نه. دا به داسې یادېږي چې دی کې ما خپله ډېر وخت تېر کړی دی جي. زما اوس 28 کال عمر دی، پیدایش هم دلته نه دی، دې کور کې ډېر زیات میموریز دي، ډېر داسې خلک تلل راتلل شوی دی او بس ډېر ټایم داسې تېر شوی دی، ښه ټایم تېر شوی دی. خو بس دنیا د جي چلی انشاءالله مخکې به هم چلی چې چاته دا کور به نصیب کېږي، هغې به هم ښه وخت تېرېږي انشاءالله پکې، اور موږ یو ډېر ښه وخت پکې تېر کړی دی. نو بس دې نه زیات خو نور څه نه شم ویلی. تھینک یو جی، ډېره مهرباني، الله خوشحاله لره. نو ولید احسان محمد زی تاسو سره مخاطب یم چې حاجي غلام احمد بلور صاحب ټول عمر یو پارټۍ کې تېر کړو، خپل د ژوند 55 کال یو پارټۍ کې تېر کړل، دې کې ډېر سختې دي باندې راغلل، ډېر قیدونه هم پکې تېر کړل، دوی شهیدان هم ورکړل دې پارټۍ له، 2 شهیدان یې ورکړي دي، د باچا خان بابا د وختونه والې، بیا ولی خان، بیا اسفندیار خان او بیا ایمل خان، ټول شهیدي یو ځای پاتې دي، ډېر تکلیفات یې تېر کړي دي، خو دې چې کم مخلصتیا وه نو هغې کې څه کمی نه راغله. الحاج غلام احمد بلور یو ډېر غټ شخصیت، یو ډېر غټ نوم، بحیثیت یو انسان انتہائی زیاد شریف النفس، انتہائی زیاد مینه کوونکی، انتہائی زیاد عاجز پسند سړی دا په صدیانو کې پیدا کېږي.
زه د هغې عظمت ته، زه د هغې همت ته او زه د هغې جرأت ته سلام پیش کوم. نن حاجي صاحب اسلام آباد ته ځي او دلته د پارټۍ ملګري او چې کوم هغې سره نږدې پاتې شوي دي ټول دلته راغونډ شوي یو. او نن موږ لپاره یو ډېر ایموشنل ورځ هم ده، ځکه چې تاسو ته پته ده چې حاجي صاحب یو داسې شخصیت دی چې هغه په سیاست کې ډېر زیات خدمات دي، هغې د کورنۍ ډېر زیات خدمات دي، بیا هغې په دې خوره باندې هغې کور نه 3 شهادتونه هم دي. او په دې عمر کې حاجي صاحب چې څومره حاجي صاحب نه کېدو په دې ښار لپاره ډېر زیات ایفرټس کړي دي، ډېر زیات خدمت یې کړی دی. دا به خو دا ووایم چې پېښور ښار خدمت چې څومره غلام بلور حاجي صاحب کړی دی دومره خدمت چا هم نه یې کړی. د حاجي صاحب د سیاست د پرېښودو په وجه پارټۍ ته ښه کافي نقصان مثلا څونه نو دا بلور هاوس داسې و چې دا د ټولې پارټۍ د چې څنګه ولي باغ دی نو داسې د پېښور ولي باغ دا بلور هاوس. زیادہ خستہ بادشاہ تنگی خدای خدمتیانو زمونږ حاجي غلام بلور صاحب دا د شهیدانو کور دی. نن چې دا کوم خلک راغلي دوی سره مینه لري دي، زمونږ دوی سره مینه د زړه نه او دوی د ملک قوم دپاره د پښتنو دپاره ځان شهیدان کړو. بشیر بلور صاحب، شبیر هارون خان، زمونږ دوی سره مینه لري. نن چې موږ راغلي په دې خاطر چې موږ ډېره مننه.